موږ ته د سولر ډېر سخت ضرورت دی، ځکه تاسو ته ښکاري چې مدرسه کې د اوبو ډېر شدید ضرورت و، نو الله پاک د بور هغه معامله وکړه. اوس هغه بور کې چې کوم موټر دی هغه ډېر های پاور والا دی، نو په دې بجلی باندې هغه نه چلیږي او سټپلیزر مې څو راوړې هغه پټاو شوې، ختمې شوې، سپایر شوې. نو موږ د اوس ته سولر ضرورت دی. کله چې موږ موټر چلو نو بیا موږ د ټولې مدرسې پکې بندې کړو، لایټونه بند کړو، نو هغې نه وروسته موټر بیا چلیږي. نو کله چې موږ اودس لا یا د غسل لپاره کومه ټینکیانې ډکو نو موږ مکمل طور باندې مدرسې لایټونه پنکې هر شی بجلی چې د هغه موږ نوره بنده کړو، صرف موټر پې چلیږي. نو پرونی خبره دا ده چې پرون ماسپښین مونځ له موږ موټر بند کړو، نو کله دغه بند پرون ماسپښین مونځ له موږ پکې بند کړل، لایټونه بند کړل، نو دومره سخته ګرمي وه چې موږ ساه نه شو اخیستی، په موږ کې خولۍ به یې دي، انتهایي تکلیف کې. نو زمونږ د وروڼو نه، د مشرانو نه، د محبینو نه دا ریکویسټ دی، درخواست دی چې هغه موږ له سولر والي او په هغې کې موږ سره د 1,000 روپۍ نه والي ته 1 لاک پورې چې څومره خرچه ته کیدی شي هغه موږ سره وکړي. زیاتې ګرمۍ د وجې نه دا ترتیب کړلی چې څه ماشومان سحر نه راځي هغو له سحر ټایم ورکړلی، څو له ماسپښین ټایم ورکړلی، څو له مازدیګر ټایم ورکړلی، څه ماښام پسې راځي. نو شفټ بای شفټ راځي. د هغې وجه دا ده چې دنده ګرمي جومات کې حبس جوړېږي، پنکې کار نه کوي او بجلی شته نه. نو موږ د وروڼو نه دا درخواست کوو ستاسو د دې چینل په وساطت سره چې هغه موږ سره دې کې مکمل طور باندې پوره تعاون وکړي او دا زموږ د مشکل حل کې الله پاک دې د ټولو خیرات، صدقات او مشکلات دا د حل کې. موږ دا غواړو چې یو عالم، یو طالب لاړ شي مارکیټ ته چې هغه د ډیجیټل مارکیټینګ کم سے کم پته وي، د کمپیوټر بیسک ورته پته وي، د MS Word او د ګرافیک ډیزاینینګ د دې ورته پته وي. الحمدلله دا کورسونه ما په خپله کړي، ما له بیسک نه والا اڼه پورې دا ټول راځي او زما خواهش دا دی چې داسې لیب جوړ شي. نن که سوچ موږ وکړو انګریز او غیر مسلم زموږ نه مخکې ته ترقۍ ته ځکه روان دی چې هغه خپل بچو ته، خپل تعلیمي ادارو ته هغو ټکنالوژي چې هغه فراهم کوي. موږ د جواب ریسپانس دا میلاویږي چې ستا خو د جومات او د منبر پورې کار دی. دا خبره د جومات او منبر به هم موږ سنبالو، مارکیټ به هم موږ سنبالو او انشاءالله ټکنالوژي به هم موږ استعمالو. بله خبره به ته دا وکړم چې موږ سره دې وخت کې 14 استادان دلته دي او 13 استادان زمونږ بل د جنکو مدرسه د اسلام مارکیټ کې هغې کې دي. نو د دې استادانو څومره استادان چې دي د دو سیلیانې د دې ذموار مدرسه ده، ذمهداري به مدرسه ده. ته طالب علم ته خوراک، څښاک، علاج، رهایش او هر قسم د زندګۍ سره، لایف سره چې څومره منسلک خبرې دي د هغې ټول خرچ او اخراجات ذمهداري چې ده په مدرسه ده. نو په لکو خرچه راځي. الحمدلله الله پاک ته دې بندوبست کوي. کله اتار چړاو راشي، کله ودار راشي، کله قرض راشي، خو الحمدلله اورال روجیا پورې خدای پاک دا مسایل زمونږ حل کوي. خرچې ډېرې زیاتې دي، استادانو سیلیانې ډېرې دي، ځکه د استاد ته کوره پورې، د هغه سره راشنه پورې او د هغه د علاج معالجه پورې. نو په دې باندې زمونږ د مدارسو ډېره غټ یو کاوش دی، یو ډېره غټه قرباني ده. اورال څومره مدارس چې دي هغه دا ټول ضرورتونه الله پاک یې پوره کوي. د مدرسې په ذریعې سره دا استادان ټول الحمدلله ستا په مخ کې دي. په دغه 100,000 15,000 باندې دغه مدارسو کې د قرآن او د دین خدمت کوي. او بله خبره دا ده چې زمونږ دلته دا ترتیب دی چې زمونږ د جمعې په مانځه کې الحمدلله 700-800 خلق وي، جومات بند، دنده او بار ډک وي په دې ګرمۍ کې. او دویمه دا ده چې څومره اوبه موږ ځان له خپل ترتیب کو، 2 بوره دي او په کوم وړوکي بور چې کوم دی هغه موږ مستقل محلې ته وقف کړلی. 2 ټایمه خلق اوبه وړي، سهار 8 بجې او ماښام 5 بجې راځي او د دې مدرسې نه اوبه وړي. خو هغه وړوکی بور دی، هغه ډېر کم سیسټم دی، هغه زموږ مدرسه نشي کور کولی ځکه چې دلته ته راځي 400-500 کسه افراد چې دي هغه اودسونه کوي. نو په اودس باندې هم ډېرې اوبه لګي، کپړو وینځلو ضرورت دي، بیا زموږ د کچن د اوبو مسایل دي. نو دا اوبه زموږ ډېرې زیاته لګي، ولې بجلی بیا موږ د ډېر مشکل راځي. نو په دې وجه زموږ خواهش دا دی چې موږ بره په 2nd فلور باندې، 3rd فلور باندې 4-5 ټینکیانې ولګو، په هغې کې 2 ټینکیانې خپل محلې ته کو او 2 ټینکیانې چې دي هغه مدرسې ته کو مستقل. نو د مدرسې کار به هم چلیږي او د عوامو کار به هم چلیږي. آس پاس زمونږ اوبه ډېرې شارټ دي. نو موږ دا خواهش دی چې دا صدقه جاریه کم خلکو چې د بور کې موږ سره تعاون کړلی یا په سولر کې تعاون کوي چې هغو ته د دې پوره ثواب میلاو شي. او بله خبره دا ده
د ټولو نه اهم پوینټ دا دی چې الحمدلله موږ دلته ماشومانو ته پنځمه پورې سکول هم ښیو. هغه بچي چې کوم حفظ کول غواړي حفظ کې دي هغو ته دلته مستقل تعلیم شروع دی. انګریزي تعلیم ورته خیلی کېږي، عصري تعلیم. او کوم زمونږ کتابونو طالبان دي نو هغه موږ مختلف یونیورسټو سره الحاق کړی دی او هغو موږ مختلف یونیورسټو نه د هغوی ایډمیشن جاري دي. هغو خپل کار کې اړم دي. عصري تعلیم هم حاصلوي او دیني تعلیم درسي نظامي هم حاصلوي. دا څومره پبلک چې زما آواز اوري الله دې سره زمونږ نه د دو ټولو مشکلات حل کړي. الله دې زمونږ دا مشکل هم حل کړي. د دو معاملات کاروباري وي، نور څه مشکلات وي، زندګۍ سره جوړې خبرې وي، الله دې ټولو حل کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.